अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। ग्रान दोस्तानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। ज़ړه د کومې نه هرکلی او ستړي مشي او د ستاسو دپاره زړه د کومې نه دعا ګویو. خالق کائنات رب ذوالجلال رب المشرقین و رب المغربین زمونږ ستاسو په دین باندې پوهه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. کم ګناهونه مونږ نه شوي دي خالق د کائناتو د هغې مونږه بخنه نصیب فرمای، او کم مات ګډ اور په کمال باندې ډیر ناقص عبادات په مونږ په فضل الهی باندې کړي وي، الله کریم د مونږ ستاسو عبادت خپل حضور کې قبول و منظور فرمایه او موجب د الله کریم د خپل رضا وګرځولی کی. دوستانو، معلومه ستاسو ته نننی ورځې د پروګرام او د خپرونې یو ځان له عنوان وي، ځان له سرخط موضوع وي، په هغې باندې خبرې اترې کیږي. اور څنګه هر کله زه عرض کومه چې بعضې مضامین، بعضې سرخطونه، موضوعګانې د ستاسو په خوښوي، بعضې زه څه ضرورت وګڼم په یو موضوع باندې د خبرو کولو، نو نن هم په یو موضوع باندې خبرې اترې کوو. اگر چې کوم د نوي کال آغاز څو ورځې وړاندې وشو، خو لیکن که چېرې مونږ د هغې په ټچ کې د هغې سره تړلی شوې خبره باندې مونږ مزید وضاحت وکړو، نو شاید چې مونږ آینده ژوند کې ډېرو خبرو ته متوجه کیدی شو او مونږ د خپل د دین اسلام د تقاضې پوره کېدو مونږ کوشش کولی شو. دعا ده چې الله کریم ماله د حق وینا او مونږ ټولو له بیا په دغې وینا باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. دوستانو، آغاز کې یو خبره عرض کول غواړم او نو دغې خبرې نه به زه مزید خپلې خبرې تیتوما او تر آخر پروګرام آخره پورې به په همدې موضوع باندې خبرې اترې کیږي. دوستانو، حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې هغه مسلمانانو هم ایمان راوړی چې ابتدا کې یهودیانو، ابتدا کې عیسایانو، نو عیسایانو یهودیانو په حضور نبی پاک مبارک باندې ایمان راوړی او رب ذوالجلال د صحابیت غوندې یو لوړه او دنګه مرتبه ورنصیب کا. په دغې یهودیانو کې او په دغې عیسایانو کې او خاص کر په یهودیانو کې دوه قسمه یهودیانو ایمان راوړی. یو هغه یهودیانو ایمان راوړی دوستانو چې هغوی په خپل یهودیت باندې نه و ټینګ، په خپل یهودیت باندې هغه شان د ایمان نه و لکه څنګه په یهودیت باندې ایمان ساتل پکارو. څه داسې یهودیانو ایمان راوړی او څه داسې نیکبخته، خوشنصیبه، خوشقسمته یهودیانو چې هغوی په یهودیت کې هم په موسی علیه السلام په تورات باندې هغه شان د ایمان درلودو لکه څنګه الله پاک او د هغې نبی پاک حکم فرمایلی و. گویا په یهودیت باندې هم صحیح ایمانو او بیا چې کله نبی پاک مبارک اعلان نبوت فرمایلو، قرآن کریم نزول شروع شو، هغې نه بعد هم په نبی پاک مبارک باندې ایمان راوړو. ځکه قرآن کریم فرقان حمید د داسې صحابه کرامو چې هغوی په اول ځل باندې چې یهودیتو هم په هغې کې مسلمانان شمارل کېدل، موږ په خپله اصطلاح کې بووایو، یعنی په یهودیانو کې هم صحیح مسلمانانو او چې بیا یې نبی پاک مبارک باندې ایمان راوړو نو بیا هم صحیح مسلمانان شول. گویا قرآن کریم د داسې خلکو په دې الفاظو باندې تعریف فرمایلو چې د هغې پیغام او نچوړ او خلاصه دا ده چې داسې خلکو ته به ډبل اجر ملاویږي، داسې خلکو ته به ډبل انعامات او احسانات او رحمت خداوندي ورته ملاویږي. ډبل ځکه چې یهودیان هم صحیح یهودیانو چې کوم د خدای پاک غوښته وه، د نبی پاک د موسی علیه السلام غوښته وه، د تورات چې کومې تقاضې وې په هغې باندې هم پوره او ډبل اجر ورته ځکه ملاویږي چې بیا وروسته هم ایمان راوړو چې هغه ایمان هم قابل قبول. په دغې ایماندارو یهودیانو کې چې
اولم ایماندار او وروسته ایمانداره شول. په دې کې چې کم مشر کم په نوم باندې یادیږي حضرت سیدنا عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د هغې مبارک ملګري. دا خدای پاک دا ټولګی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او چند نور د هغې ملګري خدای پاک په ډیرو آیاتونو کې ډیرو عجیبه عجیبه کمالاتو په عباداتو په سجدې او په تهجدونو او د سترګو په ژړاګانو او د خوف خدا او د هغې په ایمان او په کمال او د هغې په اجرونو باندې مختلف آیاتونه ګواه دي. هغې طرف ته ونځو. د دغې ټول تمهیدي کلماتو زما مقصد دا و چې هغه عبدالله ابن سلام چې خدای پاک قرآن کریم کې څو ځل ستایلی دی، هسې دا ډېر مرتبې خبره ده چې قرآن کریم کې ته وستایلی شي، قرآن کریم کې ته یاد شي او بار بار یاد شي او په خوب باندې یاد شي، په نیکیو باندې یاد شي، خدای پاک په رضا او په قربت باندې یاد شي، په سجدې او په ذکر باندې یاد شي، په تلاوت او په ژړا باندې یاد شي. دا یو ډېر لوی عظمت دی. دا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ډېر د عظمتونو خاوند. ایمان یې څنګه راوړو تفصیلي واقعه ده، خو صرف هغه یو جمله به زه عرض کړم چې کله حضور نبی پاک مبارک لرالو او سوالات نبی پاک مبارک نه وکړل، نبی پاک مبارک ولا جوابات ورکړل. چونکې دا د یهودیانو عالم هم و، د تورات عبدالله ابن سلام د تورات عالم هم و رضی الله تعالی عنه، هر څه ورته معلوم و. نو د تورات کې چې د نبی پاک په حوالې باندې کمې خبرې موجود وي هغه سوالات یې ترېنه وکړل، څه بعضې اضافي سوالات هم جوابات یې ورله ورکړل. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغې سوالاتو نه وړاندې زه چې کله خبر شوم چې آخر الزمان نبی مکې معظمې نه مدینې منورې ته رالو، نو چې ما چې کله وکتو عبدالله ابن سلام سے فرمایي ما سوالات ترېنه نه وکړي او نه ما په سلام اچولی او نه ما ترې سوالاتو جواباتو پوښتنه کړې وه، خو چې ما چې کله وکتو او ما کله په هغې مبارکو په سپین مخ د ودحا په رخسار باندې چې کله ما نظر پرې وتو چې ما زړه دا ګواهي ورکړه چې دومره ښکلی مخ کله هم دروغجن نشي کېدی، دا چې سم وایي دا به ټیک وایي، خو راشه بیا هم فارمیلټي پوره کېدل پکار دي. ما ترېنه پوښتنې وکړې، جوابات نبی پاک مبارک ما ته راکړو او دوی مبارکو حضرت عبدالله ابن سلام او د هغې ملګرو حضور نبی پاک مبارک باندې ایمان راوړو. یاد ساتئ چې کله ایمان هم راوړو اسلام هم راوړو، خو لیکن هغوی کې یو خبره بیا هم موجود وه او د هغې خبرې دپاره ما دومره لوی تقریر او تمهید بیان کړو. خبره پکې دا موجود وه چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه په بعضې هغه احکامات چې کوم په تورات کې موجود وو په هغې باندې دوی ویل لکه د چربي غوښه شوه په دې په حوالې سره د اوښو پی شوې وغیره. دې حوالې سره عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه خپل سوچ دا و چې زمونږ تورات کې په زمونږ په یعنی مسویت دین کې په یهودیت کې داسې زونه داسې احکامات لري، زه بس داسې زونه هغې کې حرام دي، لہذا بس په دې کې به مونږ دا حرام وشمرو، دومره څه خبره پکې نشته. رب ذوالجلال خالق کائنات د دغې لوی تقریر ما وکړو د دغې صحابي چې قرآن کریم بار بار ستایلی او د دغې صحابي رسول د ملګرو په حق کې قرآن کریم رب ذوالجلال قرآن کریم کې دا آیات مبارک نازل کو او دا آیات مبارک تاسو په غور باندې واورئ او د دغې آیات او د دغې تفصیل نه بعد به موضوع ښه په اسانه باندې واضح شي. رب ذوالجلال ارشاد فرمایلو یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، ای عبدالله ابن سلام، ای عبدالله ابن سلام ملګرو او دارنګ قیامت پورې څوک مسلمانان دي هغه ټول مخاطب خاص کر هغوی ته رب ذوالجلال خطاب کوي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، ادخلو تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافةً ټول په ټوله باندې داخل شئ. یعنی ای عبدالله ابن سلام هغې د ملګرو تاسو خو بعضې د موسی علیه السلام احکامات تاسو اوس هم فالو کوئ، اسلام هم قبول کو
قرآن هم لایح عمل او د زندګۍ او د طرز د زندګۍ تیرېدو کتاب هم شته. د هدایت لپاره نبی اعظم صلی الله علیه و آله وسلم هم موجود دی. هغې باوجود هم د موسی علیه السلام د دین بعضې کارونه تاسو اوس هم رانیولي دي، تاسو اوس هم په هغې باندې عمل کوئ. الله به فرمایي چې دا پرېږدئ، ټول په ټوله په اسلام کې داخل شئ. اسلام چې څه وایي په ټوله په اسلام کې تاسو داخل شئ. دا نه چې 90-95% تاسو دین فالو کو، دین اسلام، او هغه 15% اوس هم د موسی علیه السلام په دین باندې د هغې په دین کې چې کوم احکامات اگر چې مخکې ټیکو خو اوس منسوخ شول، اوس الله په حکم باندې هغې باندې عمل نه دی کول پکار. الله پاک حکم داسې دی. نو هغه 15% چې کم د هغوی اعمال تاسو اوس هم راټینګ کړي دا اوس پرېږدئ، بس فی السلم ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره داخل شئ. او بیا مزید رب ذوالجلال فرمایي ولا، او د الفاظو باریکۍ ته تاسو اندازه ولګوئ، ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، او تاسو د شیطان پیروي او د شیطان مه منئ. شیطان مه منئ. خدای پاک چا ته وایي؟ صحابو ته. چا ته فرمایي؟ عبدالله ابن سلام ته. پیروي مه کوئ د یهودیانو، د هغوی په لار باندې مه روانېږئ. دا پیروي د هغوی په لار باندې روانېدل، د هغوی بعضې د مذهب او د بعضې د دین بعضې کارونه مسلمانانو کې انسان فالو کوي، په هغې باندې عمل کوي، دا په حقیقت کې د شیطان تابعداري ده. رب ذوالجلال فرمای ولا تتبعوا خطوات الشیاطین انه لکم عدو مبین. خالق کائنات صورت بقر آیت نمبر 208 کې ارشاد فرمایي چې دا شیطان تاسو د پاره ښکاره دشمن دی. تاسو د دې پیروي مه کوئ، د دې په لار باندې مه روانېږئ، شیطان مه منئ، ټول په ټوله دین اسلام کې داخل شي. دا اوس زمونږ د خپرونې آغاز کې د تمهید او د موضوع د کلاولو او د پویولو په بنیاد باندې دوستانو زمونږ ته چې کله داسې آیاتونه مبارک مخې له راشي انسان زړه کې ډېر زیات ویریږي چې ای زما رب کریمه تا دومره سختو الفاظو باندې هغې پاکو اصحابه کرامو ته خطابات فرمایلی دي، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ. نو بیا چې هغه پاکې هستیانې دي او بیا چې هغې ته وکتلی شي بیا ځان موازنه او مقابله وکړی شي نو بیا خو خبره ډیره زیاته ګرانه شي. دوستانو مقصد زما ده چې زمونږ اوس به دین اسلام کې راغلی یو، دین اسلام مونږ فالو کوو به انشاءالله. دین اسلام ټول په ټوله A to Z الف نه یا پورې مونږ به ټول منو او په منلو سره سره به مونږ د دین اسلام به فالو کوو. نه دا چې 25 دسمبر باندې د یهودیانو د عیسایانو سره کرسمس ډے مناو کو، عیسایانو سره تهوار او د هغې اختر مونږ مناو کو، کیکونه ورسره کټ کو، او نه دا چې په 1 جنوري باندې په 12 بجې باندې چې کم حال تاسو وینئ او تاسو حال ګورئ، داسې چې کم ایونټس دي، داسې چې کم تهوارونه دي، داسې چې کم خوشحالیانو موقع مونږ تاسو ځان دپاره جوړې کړي دي، په دې کې مونږ د چا تابعداري کوو؟ په دې کې مونږ د چا پسې روان یو؟ ما عرض کړو 13 ورځ باندې هم زه په دغې باندې خبرې اترې کوم، خو بیا داسې ورځ باندې 1 جنوري شپه راله چې هغه باندې زموږ پروګرام آف و، نو دې د وجې نه ما عرض کړی و. نو که چېرې مونږ وګورو مونږ د چا په دې وخت کې مونږ د چا طریقې کار باندې روان یو؟ په دغې مختلف ایونټس کې او دارنګې په مختلف سرمنی کې، په مختلفو تقریباتو کې مونږ له چا ته کتل پکار دی؟ مونږ له الله پاک او رسول پاک ته کتل پکار دی. که چېرې مونږ د هغوی په طرز عمل باندې خپله زندگی روانولو کوشش وکړو نو زمونږ هلاکت به څومره مخکې آیتونو مبارکو کې احادیث مبارکو کې زه به عرض کول غواړم. خو بهرحال دوستانو مونږ له پکار دا دی چې د خپل که غم دی، که ښادي ده، که خوشحالي ده، که پریشانی ده، که ورځ ده او که شپه ده، مونږ دپاره اسلامی تعلیمات کافی دي. اسلامی تعلیماتو کې مونږ د ژوند د تیرېدو مکمله رهنمایي پرته ده. زه دا نه وایم انسان دی ګناه به ترې نه کېږي، خطا به ترې نه کېږي، ځکه چې خدای پاک بندګانو ته د توبې حکم ورکړی، ایماندارو ته. نو ولې توبې حکم ولې ورکړی؟ همدې دپاره چې انسان به ګناهګاري کې توبه وباسي.
خدای پاک د استغفار کثیر د ډېر استغفار د ویلو ولې حکم فرمایلی بنده به ګناهګاریږي خو لیکن د دغې ګناهګارۍ او د دغې خطایۍ دا مقصد کله هم نه دی چې موږ د ګناه کوو. اوس مثال یو کس دروغ کوي، اوس په دروغ کې یهودیانو سره څه مشابهت نشته، به دروغ هر څوک وایي، دا دروغ دی انسان نه وشي. مثال طور پر نور روزمره زندګۍ کې انسان نه کم ګناهونه کیږي، دا د یهودیانو خاصه نه ده. په دې ګناهونو کېدو سره یهودیانو یا عیسایانو سره مشابهت نه راځي، بلکې دا هسې نه دي خدای پاک منې کړي دي. خو چې بیا کم کارونه منې هم دي او کم کارونو کې زموږ د یهودیانو او د عیسایانو سره مشابهت هم راځي، بیا په هغه په دوګنا طریقې باندې هغې په ډبل باندې موږ جرم او سزاوار کېدی شو. وجه دا چې یو ګناه ده او بل د موږ د یهودیانو عیسایانو سره مشابهت راځي. زه ښایسته خبره چا کړې وه چې لکه مونږ استاد محترم ته ایرپورټ باندې چا انټرویو وه چې تاسو زمونږ د یهودیانو عیسایانو سره ولې تاسو دومره بغض و حسد ساتئ مسلمانان، او تاسو زمونږ پیغمبرانو سره بغض و حسد ساتئ. مونږ استاد محترم ورته وفرمایل چې الحمدلله مونږ د یهودیانو سره او د عیسایانو سره چې کم یهودیان او عیسایان په حقیقي معنو باندې دي، موږ د هغوی سره بغض و حسد نشته دی. هغه یو ځان له مذهب دی، موږ د هغوی تابعداري نه کوو، که د موږ تابعداري کوي ښه ده. خو چې کم یهودیت او کم عیسایت اوس کم موجود دی چې هغه د اسلام خلاف د اسلام څه هغه هر چاته معلوم دي، موږ د دې خلاف هم یو دا نه منو او د دې همدې ته موږ دهشتګردي وایو. پاتې شوه دا خبره چې تاسو زموږ پیغمبرانو سره بغض و حسد ساتئ، موږ د پیغمبرانو سره کله هم بغض و حسد نشته. او بیا وله په دلیل کې دا جواب دا خبره ورته وکړه، په جواب کې ورته دا دلیل ورکو چې که چېرې مونږ محبت ساتو او تاسو محبت ساتئ، ستاسو مینه د مونږ پیغمبر سره او زمونږ مینه ستاسو پیغمبرانو سره چې الحمدلله مونږ پیغمبران هم دي، خو تاسو ورته خپل نسبت کوئ دا زمونږ بني اسرائیلو پیغمبران دي. نو مونږ به موازنه وکړو، ټول عیسایت کې تاسو وګرځېږئ، چرته د محمد په نوم باندې یو عیسائی مال را پیدا کړئ، چرته یو کس یو هغه نوم محمد وي، که محمد ته سره صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم تاسو سره محبت ساتئ، تاسو سره تعلق ساتئ، تاسو یو عیسائی ماته وښایئ چې د هغه نوم مور و پلارو له محمد ایښودی وي. په عیسایت په تاریخ کې موږ ته وښایئ چې محمد، او که چېرې مسلمانو تاریخ تاسو وګورئ څومره تاریخ تاسو کتی شي، 100 کاله 200 کاله 1000 کاله 1400 کاله مخکې تاسو زموږ تاریخ وګورئ، زموږ چې څومره لوی 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 علما مشایخ څومره لوی اکابرین تیر شوي دي. د چا اسماعیل نوم دی، امام بخاري رحمت الله علیه، محمد بن اسماعیل امام بخاري رحمت الله علیه د پلار نوم اسماعیل. دارنګه تاسو حضرت سنن ترمذي شریف چې لوی محدث دی، د بخاري شریف نه بعد هغې ته مرتبه ملاویږي، هغې نوم څه دی؟ ابو عیسی، د هغې ابو عیسی باندې مشهور دی. دارنګه که چېرې وګورئ نو زموږ د ټول اسلام کې د چا عیسی نوم دی، د چا موسی نوم دی، د چا ابراهیم نوم دی، د چا اسحاق نوم دی، د چا څه نوم دی، د چا کم نبی، د چا یوسف نوم دی، د چا یعقوب نوم دی علیهم الصلاة والسلام. دا وکتلی شي نو دې نه دا پته لګي چې مونږ نه یهودیانو سره مونږ د دې د وجې نه چې دغه یهودیان دي دې وجې نه چې دا په ناحقه باندې د دې وجې نه ورسره مونږ اختلافات دي. پاتې شو پیغمبران زمونږ د سترګو تور دي، مونږ ایمان هغه وخته پورې نه دی کامل څو پورې مونږ په پیغمبرانو باندې ایمان نه راوړی. مقصد مو دوستانو دا چې لکه څنګه هغوی مونږ سره څه کوي، چېرته وګوري څوک وګوري چې ابوبکر نوم شته یهودیانو عیسایانو کې، د چا عمر نوم شته، د چا عثمان نوم شته، د چا علي نوم شته، د چا ابو هریره نوم شته، د چا ابو ذر نوم شته، د چا زموږ په بیبیانو مبارک چا فاطمه نوم شته، چا حفصه نوم شته، د چا عایشه نوم شته، رضوان الله علیهم اجمعین، چې دا لوی لوی مبارکان کم نومونه دي. او که چېرې موږ ته وکتلی شي الحمدلله زموږ د پیغمبرانو نومونه هم زموږ په بچو باندې، د پیغمبرانو د بچو نومونه هم موږ په بچو باندې دي، د پیغمبرانو د بیبیانو نوم که چېرته هاجره ده او که چېرته ساره ده رضی الله تعالی عنهن اجمعین، که چېرې دا ټولې بیبیانو وکتلی شي زموږ د ماشومانو، زموږ د ښځو، زموږ د میندو نومونه دي. دې نه دا پته لګي چې اسلام ډېر کلاو دین دی، اسلام ډېر
فراخه دین دی، د هرې مسلې اسلام کې حل شته. دې وجې نه دوستانو زموږ لا د خپل اسلام د دایرې نه بهر نه دی وتل پکار چې موږ د هغوی سره یا 25 دسمبر مناو کو یا موږ په د 1 جنوري په شپه باندې نوي سال په شپه باندې موږ د هغوی تهوارات تهذیبات او د هغوی د خوشحالۍ چې کوم طریقې کار دی عادتونه دي هغه موږ اپناو کو. دا موږ له نه دي کول پکار، بلکې په هر یو منزل کې موږ ته دین اسلام رهنمایي موجوده ده. الله کریم د موږ ستاسو د دین اسلام دغه خبرې زړه ته ورکوزي کړي، زموږ سوچ و فکر، زموږ کور او قلب او زموږ زړه، زموږ وطن، زموږ ماحول الله کریم د دین اسلام په رڼا او په دغې تعلیماتو باندې منور وفرمایي. وړې دمې طرف ته ځو دوستانو، چېرته ځئ ما واپس بیا راځو په همدې موضوع باندې مخکې خبرې اترې کوو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. ډېره زیاته لکه انسان دپاره بدبختي غوندې ښکاري چې مونږ د خپل اسلام تعلیمات پرېږدو په داسې موقعو باندې. زه بیا عرض کوم ګناه وي، ګناه به کېږي انسان نه، الله پاک به بخښنه نصیب کوي، خو لیکن بیا په داسې مواقعو باندې د انسان ظاهره خبره ضمیر ملامته کوي چې ولې مونږ دین اسلام دین متین په دې موقع باندې مونږ له کم تعلیمات راکړي، مونږ ولې پرېږدو یهودیانو او د عیسایانو سره مونږ مشابهت وکړو. ولې حضور نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمان علی شان تاسو بار بار به اورېدلی وي لکه څنګه ترمذي شریف حدیث الفاظ دای چې لیس منا من تشبه بغیرنا، او سنن ابي داود دا حدیث مبارک دی من تشبه بقوم فهو منهم. رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی چې چا د چا مشابهت وکړو په دنیا کې، تا د چا سره ځان یو شان دی کو، مشابهت چا سره تا ځان یو شان دی کو، که هغه هر څوک دی. نبی پاک فرمائی قیامت پر ورځ باندې به ته د هغوی سره وي. مشابهت د ستا څنګه دی، تا شکل و صورت څنګه دی، د ستا خوراک طریقه څنګه ده، د ستا اوده کېدو طریقه څنګه ده، د ستا تعلیم د زندګۍ معاملات څنګه دي، د ستا د نوي کال شپه څنګه ده، د ستا 25 دسمبر باندې طریقې کار څنګه دی، د ستا کرسمس ډے څنګه ده، د ستا چې کوم فروری کې فول ډے مناویږي هغې باندې ته څه کې. دارنګې بله ډے ذهن نه لاړه په هغې باندې مونږ څه کوو، زمونږ طریقې کار څه دی په دې باندې. بس په دې ورځو شپو کې په داسې حالات واقعاتو کې زمونږ خادي څنګه ده، په خادي کې زمونږ واده کې، منګني کې، برډے کې، په دې کې زمونږ طرز د چا په شان دی. بس قیامت دنیا کې چې د چا په شان دی وي، قیامت کې به د هغې سره راوچتېږي انسان. حدیث پاک دی، صحیح د صحیح ستو حدیث مبارک دی، واضح په دې باندې. خو لیکن مشابهت مطلب هغه چې کوم څیزونه یعنی په چا کې دومره زیات په هغې کې موجود وي چې د هغې څیزونو د وجې نه همغو خلکو پیژنګلا کېږي. دې څیزونو کې تشبیه چې ده ممنوع ده، چې کومو څیزونو پیژنګلا، کم څیزونه د چا دپاره علامات وګرځېږي او هغه علامات والا څیزونه اپناول دغه تشبیه ده. اوس که مثال طور پر بعض څیزونه داسې چې یهودیان هم استعمالوي، مسلمانان هم استعمالوي، عیسایان هم استعمالوي. مثال طور پر دا کوډ به زه واخلم، کوډ دا زمونږ هم استعمالوي، هغوی هم استعمالوي. خو لیکن دا مشابهت نه دی. مشابهت هغې ته ویلی شي چې کم څیز د چا دپاره علامه وګرځېږي، پهچان وګرځېږي، او ته هغه څیز ته اپناو کړي، نو په دې وخت کې ته د هغې سره مشابهت ځکه کې چې تا هغه څیز اپناو کړو چې د کم څیز باندې هغه بل مشهور دی، د هغې علامات دا دي، د هغوی پهچان په دې باندې کېږي. نو دارنګه چې کم تهوارونه دي، کم دارنګه ایونټس دي، دا کم سرمنیز دي وغیره وغیره، په دې کې زمونږ طریقې مونږ مشابهت د چا سره راځي، همغو سره راځي چې کوم کسان په همدې باندې مشهور دي. مونږ خو 2 اخترونه دي، او دریم نمبر چې کوم لغوي اختر دی هغه عید میلاد النبی دی، مونږ خو دا تهوارونه خوشحالیانې دي. اوس دا به مونږ مشهور یو په دې باندې، دا زمونږ اسلامي علامات دي.
او کچرې د هغوی والا وکتلی شي دا د هغوی علامات دي په هغې کې همغه شان د طریقې کار اپناول دا مشابهات دي ځکه چې دا په دې څیزونو باندې هغه مشهور دي د حدیث مبارک مطلب او مفهوم لکه څنګه محدثینو بیان کړی هغه مې تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوم نو دې وجې نه مشابهت چې کوم څیز په څوک په څه باندې مشهور وي هغه څیزونه نه ځان ساتل پکار دي دا ټول چې کوم ما په ګوتو باندې وشمارل تاسو ته یاد کړ دارنګې نور به ستاسو په ذهن کې وي خو بهرحال دغه څیزونه بالکل اجتناب پکار دی دا څیزونه ځان د هلاکت دپاره ذریعه نه دي جوړول پکار لکه څنګه موږ ته تعلیمات کم پاتې دي هغې تعلیماتو مطابق موږ ته ډېره ښکلې رهنمایي میلاویږي لکه څنګه اوس ما جمعې په ورځ باندې هم دا خطاب کړی و چونکې د هفتې شپه باندې 1 جنوري و نو ما عرض دا وکړو د جمعې په خطاب کې هم چې په دې شپه باندې مثلا مثال عرض کوم چې داسې موقع کلم راشي په دې شپه باندې څه کول پکار دي محاسبه پکار ده محاسبه څه پکار ده چې کال پوره شو چې دې جهت ته وکتل شي دوستانو سه باریکه خبره عرض کوم دې جهت ته وکتلی شي چې یو کس دی د 35 سال عمر دی او په 2022 کې د 36 سال شو یو کال زیات شو نو بالکل یو کال زیات شو خو که چېرې دې ته وکتلی شي چې قبر او مرګ ته ورنږدې شو نو یو کال کم شو په عمر کې عمر زیاتیږي نه ها په تعداد کې زیاتیږي چې 35 نه 36 شو خو پاتې شو ژوند چې کم څه ته ویلی شي چې مرګ ته ورځې نږدې کېدل دي نو عمر کم شو عمر د چا والا زیاتیږي نه عمر په حقیقت کې کم شو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې په هغه ورځ باندې زه حد درجې پښپیمان او شرمنده وم چې کومه ورځ ما باندې تېره شي یعنی د عمر کې مې یو ورځ زیاته شي او زه په دغې ورځ کې نیک عمل ونه کړم نو عمر کې مې یو ورځ زیاته شي خو لیکن چې نیک عمل ونه کړم نو په نیک اعمالو په صحیفه او رجسټر کې زما نیک عمل زیات نشي نو په دې ورځ باندې حد درجې زه پښپیمانه او شرمنده وم چې د عمر د پاڼې چې کمې دي کومه عمر کومه کاپي او رجسټر دی هغې کې یو پاڼه د ورځې واوړېده یو پاڼه پکې زیاته شوه واوړېده خو لیکن بل طرف ته چې کوم نامه اعمال رجسټر دی په دې کې یو پاڼه د نیکۍ زیاته نه شوه چې په دې ورځ باندې زه شرمنده یم په داسې موقعو باندې په داسې حالاتو کې انسان له دا خبرې ذهن ته راوستل پکار دي چې زمونږ زما یا برډے دا او زما دا دي او زما دا دي په دې کې دې جهادو طرف ته هم کتل پکار دي ډېر خواږه خلک به وي په تیر کال باندې به تاسو په خپلو لاسونو باندې به سپارلي قبر ته ډېر قریبي کسان دي جنازو کې به شریک شوي ډېر قریبي خلک وي د هغې په عذر کې او د هغې په فاتحه کې به تاسو ناست دی خلک څه شول خلکو هم کیدای شي په تیر کال باندې په داسې ایونټس کې داسې کړي هغوی باندې هم تیر شول چې چا نه دي کړي په هغې باندې هم تیر شول نو دوستانو گزارش منداو چې په داسې موقعو باندې حد درجې افسوس ته چې موږ مسلمانان په داسې موقعو باندې موږ د یهودیانو لار راټینګه کړو د عیسایانو لار راټینګه کړو بجای دی چې موږ ژړا وکړو چې کال تیر شو پته نه چې مونځ مو څنګه و روژه مو څنګه وه زکات مو څنګه و معاملات مو څنګه و سود مو کړی که نه دی کړی حرام مو خوړلي نه دي خوړلي رشوت ما اخیستی نه دی خوړلی بل مسلمان له ضرر ورکړی نه دی ورکړی مور رانه خفه وه که نه وه خفه پلار رانه خفه و که نه زما ظاهر څنګه زما باطن څنګه په دې بجای دی چې مونږ وژاړو نو په دې ځای باندې مونږ څه کوو تاسو ته خامخا اندازه د وینې ګورئ نو دوستانو که چېرې مونږ ټیک ته چې ورځ دوه وړاندې دا ټولې هر څه تیر شول خو که چېرې مونږ اوس هم په سوچ او فکر کې مونږ پښپیمانه شو په تیر باندې او په آینده ژوند کې په داسې نږدې فروری را روانه ده دروغو ورځ هم را روانه ده په دې فروری باندې مونږ داسې دروغو نه یا داسې ویلنټاین ډے داسې ورځو نه مونږ د سلیبریشن او د هغې مناول د تقریبات حاضري دا څیزونه په دې ورځو شپو کې مونږ وساتو ځانو خپل اسلامي تعلیمات تر مونږ متوجه شو ده الله پاک نه ویریږو نو دا مونږ دپاره ډېره د کامیابۍ او د خوشحالۍ خبره ده نو غرض مې دا دوستانو چې قیامت پر ورځ باندې هغه خلک چې کومو خلکو په دې دنیا کې د چا مشابهت کړی قیامت پر ورځ باندې به هغې سره انسان راوچتېږي که چا د مشابهت کړی دی تر دې پورې ملا علی قاري رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی
اس مشابهت پر اوس ذهن لرالو. مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح مشکات مرکات کې یو روایت ذکر کړی دی د مشابهت په حواله سره چې کله چې د فرعون او د هغې قوم خدای پاک تباه کړو په نهر کې چې موږ اوله سپاره کې ترجمه کې ویلی وو لکه څنګه سبا ترجمې ورځ ده نو فرعون خدای پاک تباه کړو ټول قوم تباه شو تقریبا تفاسیرو مطابق روایت و اقوالو مطابق 70,000 کسانو مردار شول ټول مړه شول سره د فرعون نه مردار شو. فرعون د هغه عبرت دپاره اوس هم پروت دی صرف یو کس پکې بچ صرف یو. علما لیکي چې ملا علی قاری علیه رحمه لیکي چې دا څوک چا بچ شو چې دا هغه کس و چې ده به داسې چل کولو چې کله به د موسی علیه السلام مبارک پیښې به کولې د موسی علیه السلام سره به مشابهت کولو څه چل به وشو چل به داسې وشو دوستانو چې کله به د فرعون دربار ولګېدو او د فرعون په دربار کې د موسی علیه السلام مبارک په شان د پټګې کپړې هغې په شان د شکل صورت به برابر کړو. بیا به راغی فرعون به ورته وایي چې شابه ته د موسی علیه السلام چونکې موسی علیه السلام دوی دشمنو د الله دوست د دوی دشمنو ځکه چې دا د الله دشمنانو نو دی به د موسی علیه السلام پیښې به کولې. موسی علیه السلام چونکې قرآن کریم آیات نه ثابته ده تفسیر پکې زیات دی د هغې مبارکو په ژبه کې لږ لکونت و لږه نښتېده به ځکه الله پاک هارون علیه السلام ورسره وزیر هم په حیثیت یو ترجمان جوړ کو او پیغمبر یې جوړ کو خدای پاک نو د هغه ژبه به نښتېده هغې چې کوم کلام و د موسی کلیم الله هغې کومه گفتګو وه کوم انداز و هغه به د یو کسو او د هغې موسی علیه السلام نخرې پیښې به کولې د هغې چې کوم د خبرو لهجه وه کوم ژبه به نښتېده کوم طریقې کار او کوم لباس او د موسی د فرعون چې کوم خلک وو هغه به خندول چې موسی علیه السلام داسې خبرې کوي موسی علیه السلام لهجه انداز کردار طریقې کار داسې دی نو هغې خلکو به خندل دې پورې او فرعون په دې باندې خوشحالېدو نو چونکې هغه وضع کته شکل صورت خبرې اترې د به یو وخته پورې د دې کس به د موسی علیه السلام سره مشابهت رالو موسی علیه السلام سره مشابهت رالو. خدای پاک ټول فرعونیان سره د فرعون نه تباه او برباد کړل صرف دغه یو کس له نجات ورکو ځکه چې رب ذوالجلال موسی کلیم الله ته ارشاد فرمایي چې ای زما موسی کلیم چونکې موسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې رب کریمه چې دا کم کس به زه زیات خفه کولم چې ما پیښې به یې کولې نو هغه تا ولې ژوندی پرېښودو نو رب ذوالجلال ورته وفرمایي چې ای موسی کلیم دا دې د وجې نه ژوندی پرېښودو تباه مه نه کو چې دا به په یو وخت کې په یو حالت کې به د ستا سره به مشابه و ستا سره به مشابهت و ما د ستا د مشابهت و د یو شاندوالي د وجې نه دا ما په خپل عذاب کې گرفتار نه کو د ستا سره مشابهت د وجې نه ما دغه انسان له نجات ورکړو د هغه مشابهت دی چې کله مونږ په خپل ایونټس او په خپل تقریباتو کې او په اخترونو په تهوارونو کې که چېرې مونږ د خپل د پیغمبرانو د صحابه کرامو د اهل بیت اطهارو مونږ مشابهت کوو نو بیا مونږ نتیجه دا ملاویږي لکه موسی علیه السلام خبره مو ستاسو په جناب کې وړاندې کوو که چېرې مشابهت مونږ بل طرف ته یاد ساتئ حدیث پاک کې حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی چې دا د مسلم شریف حدیث دی نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي دا په غور باندې واورئ زړه ته کوز کې حضور نبی پاک فرمایي والذي نفس محمد بیده نبی پاک فرمایي ما د خپل هغې رب په ذات قسم وي چې کم رب په دست قدرت کې زما جان و زما روح دی چې زه زما اختیارات د کم ذات په لاس کې ما د هغې خدای په ذات قسم نبی پاک فرمایي لا يسمع به بی احد من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار نبی پاک فرمایي چې ما د خپل رب په ذات قسم وي چې په دغې ځمکې په سر باندې چې که کم یهودي دی او که کم عیسائی دی او په ما باندې ایمان را نه وړو دا یهودي او دا عیسائی به خدای پاک جهنم ته ورګزاروي یهودي او عیسائی نبی پاک باندې ایمان نه وړو دا جهنم ایندن دی د جهنم راک دی د جهنم به په دوی باندې بلولی شي
نو نبی پاک مبارک داسې په سختو الفاظو باندې پیغام ورکړی دی. نو لازمه خبره ده چې بیا څوک د چا سره مشابهت کوي، لکه څنګه ما عرض وکړو، چا سره مشابهت کوي، نو چې یهود او عیسائی سره په خپلو دغې څیزونو کې انسان مشابهت کوي، نبي پاک فرمایي ته به د هغوی سره وې. نو نبي پاک فرمایي هغوی په جهنم کې دي. نو گویا مشابهت ته وجې نه دا کسان چې دي العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، دا انسانان سره د کلمې نه به رب ذوالجلال په جهنم کې ورګزاروي. بیا عرض کوم ګناه په خپل ځای باندې چې کوم ګناهونه کېږي بخښنه پکار ده، ګناهونه توبه پکار ده، ګناهونه نه کول پکار دي. خو بیا خاص کر چې داسې خبرې راشي، داسې مشابهات راشي او داسې د هغوی سره د مشابهت والا اعمال راشي، تهوار او عیدونه او اخترونه ایونټس راشي، برای کرم د دې نه اجتناب پکار دی. هسې نه چې موږ د دغې آیات مبارک لاندې رانه شو چې کوم آیات مبارک د دمې نه بعد بیانولو غواړم. وړې دمې طرف ته ځو، دمې نه بعد راځو. کوم آیات کې کوم په سختو الفاظو باندې رب ذوالجلال د دغې څیزونو نه منع فرمایلی ده، هغې بیان کړو. دمې نه بعد چېرته به نه ځئ، موږ سره اوسئ، واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو، دمې طرف ته لاړو د یو آیات په حوالې سره. هغه آیات کریمه صورت مائده آیت نمبر 51 کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي. هغه دوه حصې زه تاسو ته تلاوت کول غواړم. رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. رب ذوالجلال فرمایي ای ایماندارو، یهودیانو عیسایانو سره مینه مه کوئ. عیسایانو یهودیان دوستان مه جوړوئ. او هم دوستی او مینه هم دا ده چې موږ په خپل ایونټس کې، شادي بیاه کې، واده په تقریباتو کې، دارنګې په نورو خوشحالو تقریباتو کې موږ د هغوی پیروي وکړو. عجیبه کار غوندې دا دی چې زه خپله ذاتي طور باندې حیران شوم چې موږ مغربي تهذیب اپناو کړو. نو هغې خلکو ته موږ چې ډېر زیات ایډوانس روان دي، ډېر زیات ایډوانس دي. هغوی چې کم حال وګورئ، د هغوی چې کم واده و، هغوی چې کم دا هغه ډېر مخکې تللي دي. دا کسان ایډوانس دي، دا کسان مخکې تللي چې څوک مغربي تهذیب اپناوي که نه، دا ډېر زیات شاته تللي دي د الله او د الله د رسول نه. مخکې خو هغه خلک دي چې کم الله او رسول ته مخکې دي، الله او الله رسول ته نږدې دي، هغه خلک مخکې دي. ایډوانس د هغوی ایډوانسوالی به څه وي، د هغوی مخکېوالی به څه وي، د هغوی د بلندۍ معیار به څه وي. بلند خو هغه دی چې خدای پاک بلند کړي دي او د هغې بلندۍ یو ځان له وضاحت دی. خو رب ذوالجلال فرمایي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دوستان یې مه جوړوئ. رب کریمه که چېرې موږ دوستان جوړ کړل نو بیا به څه وي. او دوستانه تاسو ته معلومه ده سوشل میډیا دور دی، که چېرې موږ دوستان جوړ کړل په مختلفو طریقو باندې، موږ نه دوستان جوړ شول او موږ سره فرینډ ریکویسټ ورسینډ کو. فرینډ څه مطلب؟ دوست. قرآن فرمایي اولیاء، دوستان. نو فرینډ څه مطلب؟ دوست چې تا ورسینډ کو یا تا ایکسپټ کو وغیره وغیره. نو دارنګې څومره سوشل میډیا طریقې کار دی، ذرایع دي. نو رب ذوالجلال فرمایي دوستان یې مه جوړوئ. که جوړ کړل رب کریم بیا به څه چلي. رب ذوالجلال قرآن کریم ارشاد فرمایي ومن یتولهم منکم فانه منهم. رب ذوالجلال فرمایي چې کوم یو انسان یهودي او عیسائی سره دوستانه وساتله، رب ذوالجلال فرمایي دا مسلمان د یهودیانو نه شو، فانه منهم، دا ایمانداره یهودي یا عیسائی شو. ځکه چې د هغوی سره دوستانه، زما دوستانې په مقابله کې هغه دوستان کړل، زما د نبي د دوستانې په مقابله کې هغه دوستان کړل، زما د صحابه او د اهل بیت اطهارو په مقابله کې هغه دوستان کړل. چې هغه یې دوستان کړل بس د هغوی نه شو. نو ټیک دی جی. قرآن فرمایي او بیا مزید رب ذوالجلال فرمایي دې نه یاره پکار ده چې کوم آیات کې اختتام په کوم الفاظو باندې پکار دی په شوی دی، په دې نه یاره پکار ده. الله پاک ارشاد فرمایي ان الله لا یهدی القوم الظالمین. هغه کسان چې څوک ظلم وکړي، ظلم څه دی؟ یهود او عیسایانو طرز زندګۍ باندې خپل طرز زندگی جوړول، هغې سره دوستانه کول، د هغې طریقې کار اپناول، دا رب ذوالجلال فرمایي دا ظلم دی. او داسې ظلم چې څوک وکړي، الله فرمایي بیا داسې خلکو ته زه هدایت هم نه کوم.
الله اکبر. داس خلق ته الله پاک بیا هدایت هم نه کوي. ما بار بار دا اشاره عرض کا چې یو ګناه ده او یا داسې جرمونه کول دي، ګناه په خپل ځای باندې خدای پاک بخښنه کوي، بار بار حکم فرمایي، خو بیا داسې جرم کول نو الله فرمایي بیا داسې خلکو ته زه هدایت هم نه کوم. داسې خلک بیا مخکې ځي بیا دا په خپله نه راځي چې رجي بس اوس نه کیږي. دا اوس ولې نه کیږي؟ قرآن فرمایي الله پاک کوي نه، داسې خلکو ته بیا هدایت رب ذوالجلال کوي نه. ولې سونه کاله انسان ګناهګاري، ولې سل کاله 99 کسانو قاتل چې سلم کسې هغه نیمچه عالم قتل کو، هغه راځي و مړ کیږي، خدای پاکې بخښنه نصیب کوي. د سلو انسانانو قاتل ته الله پاک بخښنه کوي. هغه ګناه وه، هغه مشابهت نو، هغه د یهودیت او د عیسایت سره چې موږ په نسبت باندې واخلو هغه محبت نو، تعلق او دوستانه نه وه. خدای پاک بخښنه کوي. څومره لوی لوی ګناهګار الله پاک بخښلي دي، څومره لوی لوی ګناهګار په رمضان کې وفات شي خدای پاک بخښلي دي. خو لیکن پاتې شو دا جرم چې کوم موږ په مختلفو تقریباتو کې په 1 جنوري په شپه باندې، نوي کال په شپه باندې، 25 تاریخ باندې ویلنټاین ډے باندې، او دارنګې په فل فروری چې کوم کېږي په دې باندې چې کوم موږ تقریبات کوو، کوم څیزونه کوو، دا څیزونه رب ذوالجلال دې څیزونو باره کې فرمایي فإنه منهم. څوک دا څیزونه کوي بیا به د دې سره په قیامت کې په صف کې ودرېږي، په دنیا کې به ورته رب ذوالجلال هدایت او نور نصیب کوي. دوستانو د پروګرام په آخر کې بعضې خبرې داسې وي چې حقیقت دا چې بعضې خبرې زما سر کې درد هم وي، ځکه چې زړه نه وي، بوج وي ما بدن باندې، ځکه چې د الله کلام بعضې ایشوز چې داسې وي چې هغه ډېر زیات سخت وي، انسان په خپل ایمان باندې خپل عمل باندې انسان ویریږي. آخر کې به زه یو خبره وړاندې کوم. سنن دارمي یو حدیث پاک لیکلی دی او دې نه هم تاسو لږه ضرور اندازه واخلئ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما سره یو ورځ تورات کتاب و تورات شریف، نو هغه ما سره و، زه نبی پاک مبارک دربار لرالم، صحابه کرام هم تشریف فرماو. نو ما د تورات داسې کولاو کو، نبی پاک مبارک په مخ کې ما تورات راواغستو او تلاوت مې شروع کړو، سټډي مې شروع کړه. نبی پاک مبارک په مخ مبارک کې تغییر راغی، غصه. او صحابه کرام بل روایت کې راځي نبی پاک مبارک د غصې به موږ دا اندازه وه چې نبی پاک مبارک په مخ مبارک به سوروالی راغی، داسې به دوی مبارک اننګي مبارک سره شول لکه انار، سوروالی به راغلی. څه به فرمایل نه، خو سوروالی به راغی. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تلاوت شروع کړی د تورات شریف، نو چې کله نظر راوچت شو نبی پاک په رخسار مبارک باندې ولګېدو، نو اندازه ولګېده چې نبی پاک مبارک د تورات په تلاوت باندې چې د الله کلام دی، په دې په تلاوت باندې نبی پاک مبارک چاته غصه شو؟ عمر فاروق خلیفه ثانی، عادل انسانیت، پیغام انسانیت، علامت الانسانیت، علامت العدل څه ویلی شي، هغې مبارک ته غصه شو. او سمدستي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله وکتل چې دومره زیات غصه کې شو نبی پاک مبارک، سمدستي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله. رب کریمه زه ستا په حضور کې د ستا د غصې نه او ستا د نبي د غصې نه امان غواړم. چې کله موږ دوستانو احادیث مبارکه طرز داسې دی چې موږ ته معلومیږي چې چېرته هم سخته خبره راغله چا به نبي پاک ته نه شوه کولی، هغه به عمر فاروق صاحب کوله. خو په دې وخت کې عمر فاروق صاحب هم هغه کې حیران پاتې شو چې هغه سختې خبرې به دوی وړاندې کولې، خو دې باوجود هم فرمایي اعوذ بالله من غضب الله ورسوله، زه د الله او د الله د نبي د غضب نه امان غواړم. او بیا ارشاد فرمایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم نبیا. یا رسول الله زه ستا او د الله د غصې نه امان غواړم، زه الله باندې ایمان راوړم چې زما الله رب دی، په دې راضي یم، په دې راضي یم زما دین اسلام دی، په دې راضي یم چې محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم زما رسول دی. یعنی گویا
عرض مطلب دا و چې یا رسول الله د تورات ویلو کې زما څه نور مقصد نشته، ما په تا باندې ایمان دی، ستا په دین باندې د ستا په رب او د زموږ په خپل رب باندې ایمان دی، خو ما هسې تلاوت کو. نبی پاک مبارک د دې د وجې نه غوسه شو عمر فاروق صاحب ته چې تا تورات ولې راواغستو، ته تورات ولې سټډي کوې. حالان کې چرته تصور هم نشي کېدی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان کې دا څوک تصور وکړي چې یهودیت باندې به عمل کړی وی یا تورات باندې به عمل کړی وی، قرآن او نبی پاک به پرېښودی وی، په تورات او په موسی علیه السلام به ایمان، دا تصور هم څوک نشي کولی. خو هغې باوجود هم نبی پاک مبارک آینده امت ته دا پیغام ورکو چې هسې نه چې د تورات په یو مسلې باندې څوک عمل ونه کړي، زما په دین متین په یو مسله باندې چا شک و شبهه پیدا نشي. د دې د وجې نه نبی پاک مبارک دومره غوسه وفرمایله. او بیا تاسو ته پته شته مزید حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم څه ارشاد فرمایلو. نبی پاک فرمای والذی نفس محمد بیده لو بدا لکم موسی فاتبعتموهم وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته فرمایي ای صحابه کرامو که چېرې موسی علیه السلام اوس رالو نو تاسو به ما پرېږدئ او د هغه تابعداري به کوئ. نبی پاک ورته فرمایي ما د خپل رب په ذات قسم وي که موسی علیه السلام مبارک اوس هم خدای پاک پیدا کړو، الله وغوښته چې موسی علیه السلام اوس دوباره را پیدا کړي، موسی علیه السلام به نبی نه وي، موسی علیه السلام به د نبی پاک مبارک امتی را اوچتیږي، نبی پاک مبارک امتواله به اختیاری، نبی پاک مبارک تابعداری به کوي، نبی به نه وي، عظمتونه او شان او شوکتونه په دوی مبارکو علیه السلام په خپل ځای باندې. خو نبی پاک فرمایي که چېرې د ما په موجودګۍ کې موسی علیه السلام پیدا شو هغه به هم زما امتی وي، هغه هم زما تابعداري کوي. نو چې هر کله موسی علیه السلام زما تابعداري کوي نو بیا به مسلمانانو باندې څه شوي دي چې بیا به مسلمانان د ما په ځای د موسی علیه السلام تابعداري کوي، زما د کتاب په ځای باندې د تورات تابعداري به کوي. دا کلم نشي کېدی. موسی علیه السلام چې پیدا شي هم د نبی پاک مبارک په تعلیماتو به روانېږي، لکه څنګه تاسو ته واضحه ده چې عیسی علیه السلام مبارک چې قرب قیامت رانږدې شي، عیسی علیه السلام مبارک چې دي دا به واپس اسمان نه رب ذوالجلال راکوزوي او عیسی علیه السلام مبارک به د نبی پاک مبارک امتی به وي، نبی به نه وي، مجتهد امتی به وي. الله پاک به لوړه او دنګه مرتبه نبی پاک په امتوالي کې ورکړي وي، خو لیکن نبی به نه راکوزیږي، امتی به راکوزیږي. د دې وجې نه دوستانو ما گزارش هم دا و چې هیڅ کلم په داسې معاملاتو کې د یهودیانو د عیسایانو پیروي، تابعداري، د هغوی عادات، د هغوی اطوار اپناول دا هیڅ کلم دا انسان نه ایډوانس دی او نه د ترقي کړې ده. که چېرې ترقي د هغوی په طرز زندګۍ کې ترقي وي نو بیا به الله ورته ترقي فرمایلی وی، الله رسول به ورته ترقي فرمایلی وی، خو دا ترقي نه دی. قرآن او حدیث هغې ته تنزل ویلی دي، هغې ته ګمراهي ویلی ده، هغې ته هلاکت ویلی دی، هغې ته تباهي ویلی ده. ترقي عمده ده چې انسان د حضور نبی پاک غلام شي. ترقي عمده ده چې زموږ په سر باندې د حضور نبی پاک مبارک د غلامۍ تاج سجاو شي. ترقي عمده ده چې موږ په خپل ایونټس، په خپل تقریباتو، د خپل زندګۍ په هر ډګر کې د حضور نبی پاک مبارک د تعلیماتو پیروي وکړو. دا ترقي ده، دا کامیابي دی، دا انسان ایډوانس دی او دا په حقیقت کې د دواړو جهانو مقتدا او امام بللی کېږي. الله کریم زموږ ستاسو جمله د ژوند تقریبات، د ژوند ایونټس، د ژوند هر قسمه د قدم زموږ د ستاسو د حضور نبی پاک مبارک د تعلیماتو مطابق کې کم رانه شوي ګناهونه دي خداوند قدوس د نبی پاک مبارک د سپین مخ مبارک په خاطر باندې وبخي. کم نیک اعمال زموږ کړي نبی پاک مبارک د سجدو په توفیل ده الله کریم زموږ تمام جمله عبادات قبول و منظور فرمایي او څه قسمه کمیانې کمزوریانې زموږ په عمل کې، زموږ په عقیده کې، زموږ په طرز زندګۍ کې موجود دي. الله کریم د نبی پاک مبارک د نعل پاک په تصدق باندې زموږ ټولې کمزوریانې ختمي فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.